نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. زمان محترمو د قربانای ایام دا رانزدې کېدونکي دي او قربانی چې دین هغه را روانه ده. الله تبارک وتعالى فرمایي د قربانۍ متعلق چې لن ینال الله لحومها، ای خلکو هرگز الله پاک ته د قربانۍ هغه غوښې نه رسي، ولا دماؤها، او نه د قربانۍ هغه وینې الله پاک ته رسي، ولکن یناله التقوى منکم، لیکن هغه تقوا چې کوم ستاسو په زړونو کې ده ستاسو طرف نه ده نو هغه تقوا الله پاک ته رسي، هغه تقوا الله پاک ته مطلوب ده. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کوي الله رسوله ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا الله رسوله دا قربانای څه شی دی لکه په دې مونږ پوهه کا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل هذا سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د پلار د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام سنت دی. صحابو بیا تپوسو کوم ما لنا فیها یا رسول الله، دا الله رسوله زمونږ دپاره پکې سیږي مونږ ته پکې الله سره کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکو چې بكل شعرة حسنه، د قربانۍ د هر یو ویښته په عوض کې به الله تبارک وتعالی تاسو ته یوه نیکي درکوي. صحابه کرام ډېر خوشحاله شول او تعجب کې پرېوتل او بیا سوچ एकदम لړ چېره د ګډ او د ګډې د پاسه دا وړی چې دا خو ډېر نري نري ویښتي او دا خو بیا ډېر زیات دي، یاره چې په دې به الله موږ له سره کوي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو وما لنا فی الصوف یا رسول الله، دا الله رسوله د قربانۍ د ګډ او د ګډې د پاسه چې د کم ویښتي او کم نري نري د وړی دا تارونه نو په دې په عوض کې به الله موږ ته سره کوي د الله رسوله. قال بكل شعرة من الصوف حسنه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکو چې د ګډ او د ګډې دغه وړی د هر تار په عوض کې به الله پاک تاسو ته یوه نیکي درکوي. زما محترم ډېر د خوش قسمتۍ ایام را روان دي او ډېر برکتي ایام را روان دي او د حضرت ابراهیم او د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام هغه یادونه را تازه کېدونکي دي. خوش قسمته او معزز خلکو ته به الله پاک دغه سعادت نصیب کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې من وجد ساعة ولم يضحي فلا يأتي مصلانا، هغه مسلمانان هغه خلق چې وسعت لري د خبرې چې دی قرباني وکي لیکن بیا هم دا بدبخت خلق قرباني اونکی کنه دی زمونږ عیدګاه ته او زمونږ د غټ اختر د مونځ ځای ته دی نه راځي. محترمو الله رب العالمین دې مونږ تاسو ټولو ته د قربانۍ په صحیح طریقې سره او ډېر په اخلاص او په جوش او په خروش سره د دې عظیم عبادت د ادا کولو توفیق را نصیب کی. حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا یاد او د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام د قربانۍ د عظیم منظر دغې د یاد دهانۍ او دغې د یاد د تذکر دی الله پاک من کې جذبه پیدا کی. د قربانۍ حقیقت خدا دې رونو په حقیقت کې او په چې په صحیح نظر وګورئ
نو اصل کې خدای دې چې مونږ خپل ځان او مونږ د خپل بچی د الله په لار کې دغسې پیش کړو لکه څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل فرزند ارجمن چې د رب العالمین څومره په دعاګانو څومره په سوالونو په جړاګانو د الله نه غوښتی او هغه حضرت اسماعیل علیه السلام چې کله رب العالمین د حضرت ابراهیم علیه السلام ته عطا کو او هغه بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام سره د ګرځېدو شو نو الله رب العالمین په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې د عظیم امتحان راوسته او بیا الله تبارک وتعالی حضرت ابراهیم علیه السلام په هغه امتحان کې کامیاب کو نور امتحانات پر اوسه بغي کې کامیاب کو وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن الله رب العالمین فرمایي وإذ ابتلى ابراهيم ربه او کله چې ازماو کو حضرت ابراهیم علیه السلام لره دغه رب ازمیختونه پر راوستل بکلمات په امتحانات سره په خپل احکامات سره فاتمهن حضرت ابراهیم علیه السلام غټول امتحانونه غټول ازمیختونه برابر کړل او په کې کامیاب شو میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے ہو غازی میں اس لیے نمازی الله رب العالمین منګه تاسو د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه ټولو قربانو او د ټولو هغه مشقتونو دغه یاد دهانه او دغه د یاد د تازه کولو توفیق را نصیب کړي چې موږ هغه سي جذبي او په هغه نمونه مانته شوق او ذوق او د الله په هر حکم مانته د خپل تن من دن او د خپل ټول صلاحیتونو د قربانۍ لپاره موږ ځان وقف کو واخر دعوانا ان الحمد لله